او حیا کې سری د مارونو زره یو مثال درکوم زمونږ د حدیث یو ډېر لوی عالم دی حضرت امام مسلم رحمت الله علیه د حدیث یو غټ کتاب یې لیکلی بخاری شریف پسې دویم نمبر مرتبه لري په یو حیثیت امام بخاری رحمت الله علیه استاد دی یو ځل راغی امام بخاری صاحب له نو ورته څه وایي وی دعني یا استاد الاستاذین ویا شیخ المحدثین اقبل رجلیک وی پرېمې ده اے د استادانو استاد امام بخاری ته وایي اے د حدیثو د استادانو مشره ما پرېږده چې دا خپې دله ښکل کړم دومره لوی عالم ورته وایي او سهل ابن عبدالله دستری یو ډېر لوی بزرګ و امام ابو داود رحمت الله علیه ته یو ځل راغی امام ابو داود صاحب د حدیثو یو کتاب لیکلی د حدیثو درس به یې کوه دونه پېژن چې دا هغه د زمانې لوی بزرګ دی او نیک سړی دی نو چې راغی دې مجلس ته نو چې امام ابو داود صاحب ته صاحب دا میلمه دی وپېژن وی نه وی دا سهل تستري دی تستر د کلي نوم وی ښه نو ورپاسېد وی صاحب ما خو نه پېژندې څنګه راغلی یې وی یو حاجت مې دې پوره کړی وی که د ما په وس کې وی نه وعده وکړه چې دا به راله پوره کړې وی که د ما په وس کې وی ستا وس کې دی وی که د شریعت مطابق وی د شریعت مطابق هم دی ستا وس کې هم دی د شریعت مطابق هم دی وعده وکړه چې پوره کړې به نه الله وی ډېره ښه پوره به یې کوم څه حاجت دی وی دا ژبه دې راوباسه چې درله ښکل کړمه ولې په دې ژبه ته د رسول الله مبارک حدیث لوللی دا درله ښکل کړم دا د وس کې ده او د شریعت نه خلاف خبره هم نه ده ګور څومره لوی بزرګ او د امام احمد ابن حنبل شاګرد یحیی ابن اقسام یو ځل چا په خوب کې دام د امام ترمذي په استادانو کې دی او د احمد ابن حنبل په شاګردانو کې دی نو یو ځل چا په خوب کې د مرګ نه پس ولیده وایي یحیی الله د سره څه وکړل او بیا څنګه چا خوب کې ولید چې خوب کې ولید نو د الله سي داسې پټ کړی و موټی نغښتی و وایي یحیی دا موټی کې دې څه دي دا لاس دې ولې پټ کړی دی او یو باغ دې مزېدار په هغې کې ولاړ دی دا یحیی ابن اقسام نو ورته وایي وی چې کله زه مړ شوم الله ته مخامخ شوم نو رپېدم چې خدای ته ما سره څه کوې او واقعي وروڼو ګورئ ډېر خطرناک مزل دی ګوره احسان نه دی الله دې راته اسانه کړي چې الله احسانه نه کړي قسم په خدای ډېره ګرانه خبره او د هغې نه پس ژوند ختمېدو والا هم نه دی که د دوزخ ژوند دی الله رنته وساتي او د جنت ته الله زموږ نصیب کړي دواړه نه ختمېدو والا وی چې الله ته مخامخ شوم وی الله ما ته یحیی څه دې راوړي دي نو خدای له به څوک جواب ورکړي اړو ما تا نه تاسو کې څه دې راوړي دي قسم دې که موږ جواب ورکړی شي موږ بس یو زموږ بس عبادت زموږ بس مونږ دی دا خو یو چل ولم روان کړی دی او د خدای نه امید لرو چې الله ان شاء الله تبه قبله که خیر امید به لرو ښه د الله نه رجا امید به لرو ان شاء الله چې دونه خدای موږ مسلمانان پیدا کړو او دونه الله د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړو پړه کې راله د مونځ مینا چولې ده د جمعې د مانځه مینا د معلمانو د تقریر د اورېدو مینا او محبت نو ان شاء الله چې دا مینا خدای پیدا کړې ده د جنت مینا شته شکر دې موږ په زړه کې الحمدلله نو خدای برکه ان شاء الله امید به لرو د خدای ډېر لوی جنت ته په موږ نه تنګېږي ا تنګېدو والا نه دی هغه ډېر لوی جنت دی او د خدای رحم هم ډېر لوی رحم دی ا ختمېدو والا نه دی چې دنیا کې را باندې رحم وکړي ان شاء الله دغه به هم کوي خیر خو خیر یاره به هم کوي اس پته نه لګي الله خپه کړي نه چاته په لګه خبر هم خپه کېږي بعضې وخت نو وی الله د سره څه وکړل مخامخ شم څه دې راوړي دي ما وی الله یې سم نشته وی راته وایي یحیی یو عمل دې کړی دی او په هغې دې بخم او څه عمل مې کړی دی الله وی یو ځل تا اودس کوه ستا نه په لختي وروستو احمد ابن حنبل د حدیث استاد دی لوی عالم دی هغه ستا هم استاد دی هغه اودس کوه ستا اوبه په هغه ور روانې وې
نو تپاسې دی او د هغې عالم احمد احترام دی وکړه او شاته په لښتي کېناستې چې زما اوبه په ده ورنشي په دې مې وبخلې د جنت ته په زما ورور په دې ټول عالمان متفق دي که څوک په لښتي ناست دي او په هغې اودس کې اوبه نه پلیتېږي اوبه د پاکوالي نه نه وځي روانې اوبه خو تاسو ټول پښتانه په دې پوهې پاکې اوبه دي او هېڅ ګناه په دې کې نشته که څوک لښتي په سر ناست او که څوک دې خوا ناست دی که څوک د کټ سر ته کېناسته او که څوک د کټ لنګې ته کېناسته نو شریعت کې خو پکې ګناه نشته یاره که مشر دې سر ته کېنه او ته لنګې ته کېناستې د هغه قدر دې وکړه او که تا هغه لنګې ته کېنه او ته بره کېناستې نو بې قدري دې وکړه بې ادبي دې وکړه نو دا ادب وکړه نو تا د زما د حدیثو د استاد د احمد ابن حنبل دغه ادب کړی دی زه په دې مې وبخلې جنت ته ځه وایي چې جنت ته لاړم وی څه ګورم چې احمد ابن حنبل ناست او د حدیثو درس کوي شاګردان ورته ناست زموږ د علماء کرام بعضې لیکي وی چې کوم انسان په یو عمل کې مړ شو بعضې هر یو نه وی الله به د دې عمل په جنت کې تکمیل کوي لکه یو سړی د حدیثو درس ته ناست دی او دې کې لاړ وفات شو نو دې به جنت کې به ورته خدای فرشتې کښېني هغه حدیث به لولئ هغه پورې چې د الله خوښه وه نو وی چې اوس احمد ابن حنبل د حدیثو درس کوي نو زه رالم ورننه وتم زه ورسره خوا کې ودرېدم وی چې ودرېدم نو یو حوره وه هغې سره په زولی کې ملغلرې وې نو هغه زولی ملغلرې راواغېشتې او په احمد ابن حنبل او د هغه په شاګردانو داسې ولوستې وی هغې داسې چمک و برېښنې وکړه نو ما یو ملغلره په لاس کې ونیوله زما ګوتو له راله نو دې سپوټې کې مې هغه پټه ساتلې اوس ګورې وروڼو د یو عالم قدر یې وکړه او څه قدر یې وکړه او دس بره کوي لاندې وکړه رب العالمین پې څونه خوشحاله شو اوس به موږ هم لږ سوچ وکړو چې موږ د عالمانو څونه قدر کوو وای وای توبه وباس زه حیران شم دا کشر ګل نن سبا دا نوجوانان لکه زمونږ بچي دي زمونږ کشران دي زمونږ په بدو نه دي پیرزو مونږ وایو چې خدای پاک دا نیکان کړي مونږ ورته نصیحت کوو ټول په دې غم اخته دي یو ملا پسې یعنې چېرته به یهود خپل مذهبي مشر پسې خبره ونه کړي چېرته به عیسایان خپل مذهبي مشر پسې خبرې ونه کړي چېرته به هندو خپل مذهبي مشر پسې خبره ونه کړي کله به سیخ خپل مذهبي مشر پسې خبرې ونه کړي بې زمونه چې خوله پاکه په مولا یې پاکه دې مولا کې دا چل او دې مولا کې دا چل هلکه مولا کې دا چل تا کې څونه چلونه دي تا خپلو چلونو ته کتلي دي ستا پلار کې څونه چلونه دي امبولي کاکا ستا په نیکه کې څونه چلونه دي ستا په تره کې څونه چلونه دي ستا په ماما کې څومره چلونه دي ستا د کلي مشر کې څومره چلونه دي نه 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 د چا بې عزتي به نه کې نه به د خپل پلار کې نه به د ماما کې نه به د تره کې نه به د کلي د مشر کې نو عالمان خو د خدای بندګانو د جنت لاره درته ښایي هغه د پیغمبر مشن درته ښایي هغه د رسول الله مبارک حدیث درته ښایي هغه د جنت لار درته ښایي چې دا لار جنت ته تللی ده هغه د دوزخ نه ستا د بچ کولو کوشش کوي او ګناه خو صاحب د ټولو نه زیات ګناهګار دی دا کوشش به کوم زه خو چې کم بیان تاسو ته کوم نو زه دا ځان ته ټول نه مخکې ځان ته کوم او خدای مالم په عمل لاګي مالم په عمل لاګي نو زه خدا نه یم چې کني مولا صاحب خدا نه و چې زه جنت مرغه یم کوم مولا کې روي غلطه به خدا نه و چې زه جنت الفردوس ته ځم نه کوم مولا وي دا غلطه وي څنګه ته د خدای د رحم امید لري مونږ هم لرو څنګه ته د خدای د غضب او د قهر نه یریږي دغه رنګي مولا صاحب هم د خدای د غضب او د قهر نه یریږي زمانو یاد ساته عالمانو هتک بنه کوي بې عزتي بنه کوي کنځل بنه کوي دا خو ستا د دین لار درته ښایي دا خو د اغیارو سوچ دی د بې دینو خلکو د اغیارو سوچ دی چې دا مدرسه دې په تا د خلکو په نظر کې سپکه شي او دا مولا د خلکو په نظر کې سپک شي نو دین به په خپله ختم شي ځکه دین په دغه مدرسه کې ښودلی کېږي او دغه مولا یې ښایي په مولا خلک بې اعتماده کړه په مدرسه خلکو خو بې اعتماده کړه د مدرسې هم سپکه وایه او د مولا هم سپکه وایه نو خلک به د مولا نه له تور شي مدرسې نه به له تور شي دین ته به خلکو توجه بالکل ختمه شي ګیرې پسې سپکه وایه نو ګیره به د خلکو په نظر کې سپکه شي اړو څوک به یې ساتي نه پټکي پسې سپکه وایه نو پټکي به د خلکو په نظر کې سپک شي څوک به یې اړو پساري نه نو بیا به یې مسلمانۍ پسې هم لګیا اوسه نو مسلمانی به هم د خلکو په نظر کې سپکه شي څوک به یې اړو قبلوي نه دا خو د قیامت نښې دي را روانې عالمانو به قدر کوو احترام به کوو عزت به کوو د مدرسې د جومات د کتاب د پیغمبر مبارک چې د چا نسبت الله سره دی د هغې احترام به کوې
د احترام لاندې چې د ژوند تیر کا دا کامیابی ده الله خوشاله شي دې ټولو کې باندې نیت څه کې اخیری خبره نیت با الله کې الله زستا د پیغمبر قدر کوم ځکه ستا پیغمبر چې ته خوشاله شي کله د پیغمبر بی عزتی وکړه خدای دې مساعدي نو تبه خپه شي تبه برباد بشي الله دې کتاب چې قدر کو دا د انګلیش کتاب نه دی دا د تاریخ او د جغرافیه او د سیوکس او د باټنی او د کیمستري کتاب نه دی الله راستا قرآن دی دې قدر ستا قدر دې پروردگار ستا د مخه کو او کله دې بی ادبی مې وکړه نو دا ستا بی ادبی د الله تبه خپه شي او الله قدر دې حدیث قدر کو او زره دې جمعه قدر کو الله ستاد مخه کو په دې جمعه کې تا خلق په سجدو پر او پراته دي په دې جمعه کې تا ته مسکیږي نیت بل چا کو نه الله با کو چې الله خوشاله شي مساجد بیوت الله د خدای کور خدای پکې اوسېږي نه په الله ته نسبت د عظمت او د شرافت ته او کړه دې جمعه بي عزتي مې وکړه دا د شوره کې کور کې سو غلو کې نا کور په خپګي کې په نه خپګي ته چا کور کې سو ته چا بي عزتي کې الله کوي دا ما کور کې دی ولا بي عزتي وکړه خپګي کې نه خپګي دا غره الله د خپل کور په بي عزتي خپګي جنگ جګړه په جمعه کې قسم نه ما تاسو میات دي چې نسوار بچا چول نو نسوار به بار دبه پس سپلے کے خود جماعت تبرادر نشو پروان نشتا جماعت کے در نبا چونڈے رو باسے انہا سوار بپا کے واچی پہلو ادب ختم احترام ختم دا پلارو دا مورغ احترام و قدر سشو مور قوتا نو کرے نخکاری پلار قوتا دا بیخو مزدور نخکاری پلاری پا مجلس کی خبری کی پا دا بدی خکاری دا پلار میں گڑی وڑی ہوئی نیک بختا پیدا دا چاہنا دا مور خبری در مندی بدی لگی پیدا دا چاہنے روڑے چھے معشوم لوے کھڑے چھے ارنی بدن چاہتا ہوا یعنی قدر لار عزت ختم مشرور رسول اللہ مبارک تر رسول اللہ مبارک یوزل حضرت عباس رضی اللہ عنہ را رہے لکھ خباو پریشانا نبی علیہ السلام تے عباس والے وی سیب خلق میں عزت و قدر نقی رسول اللہ مبارک جماعت کے کہنا استا وی کچا عباس خپا کذی خپا کلم چا دے خوشحال کذی خوشحال کلم وی تاسو تپت ندا چا عام الرجل سنو ابی دا سرید تر دا پلار پا دے وی نن سبا دا تر قدر شتا نشتا تر خدا پلار پا دے ماما گستا دا پلار پا دے دا مور پا دے اور دا پلار قدر نشتا دا مور نشتا نو تر پکی کم طرف دلا مشرور قدر ختم مشرور قدر هم نشتا او دا مشرور پا کشر رفشا قدم نشتا اگا شب دلے دے دا احترام والا جن دمارو دا پیدا کے یو بل دا مکتا اللہ خولی دی دا اللہ رسول خولی دی دا مکتا قرآن خولی دی نمور اپلار متعلق منتا قرآن ذکر کی یو دل برتا انشاءاللہ جمعہ کے بیانوں کا او دا غننگی دا علماء قدر چکے نیت داو کا کہ دی ماتا اللہ ستا دین رسائی ستا قرآن رسائی ستا دا پیغمبر اخلاق رسائی اللہ دے دا مستامنس کے واسطہ دا کدے نوی نما خودتا نپی جن دے کدے نوی خستا قرآن مانا پی جن کدے نوی خستا پیغمبر حدیث مانا پی جن کدے نوی خدا قرآن پا مانا دا نپویدم دا حدیث پا مانا دا نپویدم رونو دا دا احترام جن بتیرے ہوئی انشاءاللہ حولازی دا دبلان دے با جن تیرے ہوئی گزارہ با کو تیزی با نکو بدماشی با نکو او من با دا جذباتو نکار ناخلو دا اطمینان دان دے دا چام چی خدای سر و رسول سر نسبت دے دا غیب قدر کو عزت بکو احترام بکو خدای با منگلا دنیا گٹی مرا کئی او دا خیرت گٹی مرا کئی دو کہ چی اللہ پاک منگلا دا بہت احترام زندگی رہے اللہ دا پریشانوں نے مستد اللہ بیماران نے شفا ورکی سمجھ چی بیماران دی پدی مجلس کیا پا کورونو کے اللہ ٹول شفا ورکی اللہ قرضداران دا قرضونو نخلاص کے خدای کدا چا رزق تنگی فراخ ہے چا کم امتحانات ورکڑی دی یا چا انٹرویو گانے ورکڑی دو کہ خدای پاکے کامیاب کی اور کسو کو دا دنیا تعلیم کے اللہ پاگے کے کامیاب کے اور کردین تعلیم کے اللہ پاگے کے کامیاب کے تو کہ مسافر دی اکثر ما دا ٹیلیفون کئی دا مسافر دا مو دا بیانون اوری کم چی مسافر دی پابان ملکونو کے اور پبار وطنونو کے خدای دا غیت سفر زندگی احسان ہے خدای دے ولی دنیا دا آخرت گٹے خوشحالیں ورکی اللہ با اسم ماتا بازی دوستانو ٹیلیفونونو کل امون دا دعاو کے خدای چی سوک حاجت مندی دار چا حاجتونو دعاگا دیتا تا معلومی دی پروردگار ہے ولا قبول کی زمک دا زنانو پسرونو دا حیو دا پردے سادر واچ مردگان امو بخے پیروشا بچا ٹبر مپت شوید دعا بتاو کہ اللہ تعالی مغفرت نصیب کی اللہ دا خیرت خوش